الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دټول نړم باندې د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت د یونین کونسل سکندری فردالآباد امیر محترم حضرت مولانا قاری تسلیم الحق صاحب دامت برکات المعالیہ و داغی ټول شاگردان و داغی ټیم ته په دغه کامیاب پروګرام باندې مبارکباد وایم. او په سټیج باندې څو علماء کرام تشریف فرما دي، زموږ د سر تاجونه دي. د هغې په حق کې هم د الله تعالی په جناب کې دعا کوئ چې الله رب العزت د دې د سرپرستي زموږ او ستاسو په سرونو باندې قایب او دایم لري. او د دغې عوامو حضراتو چې دا زموږ دپاره د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت دپاره او د هر یو تنظیم او د تحریک دپاره د دست و بازو حیثیت لري. د دې په باره کې هم زه د الله نه سوال کوم چې خدای پاک د دې حضراتو زموږ د ټولو د حضور نبي کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت نصیب وګرځي. عزتمندو دغه پروګرامات چې کېږي دا په یو مقصد باندې کېږي. زموږ دغه لوی پروګرام سالانه چې کوم کېږي په مردان کې د هغې د تیارۍ دا یو کړۍ او یو سلسله ده. عزتمندو انشاءالله العزیز په 2 اکتوبر چې د زیارت فرض راځي انشاءالله العزیز په هغه زوړ ځای مرکزي عیدګاه شمسي روډ مردان کې به د عظیم الشان کانفرنس انشاءالله العزیز منعقد کېږي. تاسو ټولو حضراتو ته د دې خبرې لپاره چېرې تاسو خبر شئ ورسره دعوت چلولو به شروع کړئ چې انشاءالله العزیز په دې کې به شرکت کوو. عزتمندو څه ضرورت داسې راپېښ دی موږ ته چې موږ لګیا یو دا دونه غټ غټ اجتماعات کوو د عقیدې د ختم نبوت په حوالې سره، او موږ دونه سخت په شد و مد سره د قادیاني مخالفت کوو. عزتمندو دا ستاسو په علم کې چې عقیده د ختم نبوت یو اهمه عقیده ده او مسله ده چې په هغې باندې وقتاً په وقتاً ډېر ظالمان او زندیقان ډاکه زن شوي دي. په هغې کې د 1900 په اوایلو کې برزا غلام قادیاني د انګریز په اشاره باندې بلکې د هغه په منصوبه‌بندۍ سره هغه ډاکه زن شوي دي. عزتمندو ما تاسو ته عرض وکړه چې دا ډېره اهمه مسله او عقیده ده. عقیده څه ته ویل کېږي؟ عقیده عزتمندو هغې ته ویل کېږي چې په هغې باندې د پوره اسلام دارومداري که مثلا دا مسله او دا خبره ته په دل و جان سره ونه منې نو د دې د نه منلو په وجه باندې زما عزتمندو سړی په دار اسلام کې نشي داخلېدی هغه دار اسلام نه راشي. زه به تاسو یو اسان غوندې کې مثال درکړم. زموږ او ستاسو دا عقیده ده چې د الله رب العالمین نه بل څوک اله نشته او دغه یو اله دی. دا عقیده ده. دا هم عقیده ده چې حضور نبي کریم صلی الله علیه وسلم د الله تعالی پیغمبر دی. دا هم عقیده ده که دا مونږ په دل و جان سره چې د ژبې په اقرار او ورسره د زړه په تصدیق سره تر څو پورې مونږ نه یې منلې. زما عزتمندو
دا سړی مسلمان نشي. الحمدلله موږ په دولي جان سره او پړ سره دا عقاید ټول منو. نو چې څنګه په دیو ځواني سړی هغه کو اونم مني نو کافر جوړيږي او دا سړی کافر دی نو هم دا راځي زما عزت مندو. دا خبر ځان سره نوٹ کې چې د ختم نبوت دا مسله د عقیده یو سړی د ختم نبوت په عقیده باندې کاربن نه دا سړی مؤمن نشي کېدی. او زه تاسو ته یو خبر او کوم استاد ختم نبوت څه ته مختصر وي. ختم نبوت دې ته ویل کېږي چې الله رب العزت کوم سلسله انبیاء کرام علیهم السلام جاری کړی چې په هغه کې لومړنی پیغمبر آدم علی نبینا علیه السلام او دغه انبیاء کرام علیهم السلام دغه سلسله تکمیل زموږ استاد او پیغمبر خاتم النبیین تاجدار انبیاء ټول صلی الله علیه وسلم باندې تکمیل ترسره کړه. زموږ استاد دغه عقیده ده چې باید نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بعد بل نبی به ناراضي من حيث النبي یا بالفاظ دیگر د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بعد بل نبی نه پیدا کیږي. د الفاظ کی تاسو لیکشن د غور بغوي جی ماشاءالله مو څوډیر آگاهی راغله زموږ د علماء کرام تشریف فرمایي په سټیج باندې. الله رب العزت یې په زندګۍ کې برکتونه واچي. زموږ د اخره کې پوهه کړو ماشومان چې کوم دي هغه مخکې موږ یو ویډیو کتل نو تاسو ته پوښتنه کول دا ماشومان نه د خپل پیغمبر نوم نه ورکړو. شاباسي الحمدلله زموږ په اسکولونو کې زموږ په درسونو کې داسې آگاهي شروع شو الحمدلله چې په بعضي مدارسو د جمعات چې کوم درسونه پاره کې هم د ختم نبوت وړي رسالې راپړاوي کې ماشاءالله. نو دغه حواله سره زه خبره کوم الحمدلله یو آگاهی چې کوم دی ډېره زبردست شروع ده. نو ختم نبوت چې کوم دی دا ما تاسو ته راته تعریف وکړه. یو دا دی چې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بعد بل نبی ناراضي من حيث النبي. اوس عیسی نبی نه علیه السلام که راځي نو ټیک ته هغه من حيث النبي نه دی هغه من حيث امتی دی. او یا دویم تعریف چې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بعد بل نبی نه پیدا کیږي. هغه د نبی رسول الله په سرونو کاله مخکې پیدا شوی. الله رب العزت په خپل قدرتونو سره اسمان ته جوړلې او الته کې زموږ ته عقیده ده چې هغه په اسمانونو کې دي او ان شاء الله قریب راځي. عزتمندو خبر را نوږدېږي خو زه به دونه ووایم چې زموږ اکابرو د عقیدې د ختم نبوت دپاره ډېرې غټې قربانیانې ورکړي. زه به لږ غوندې خبر وکړم دې حوالې سره. هغه چې کوم د خپلو جانونو نذرانې ورکړي خو ځان نه دي. د تریپن تحریک کې زموږ علماء کرام دا خبره لیکلې ده او په تاریخ دا خبره محفوظ کړې ده چې 10,000 مسلمانانو د خپلو جانونو نذرانه پیش کړې ده او د بل قول مطابق 12,000 مسلمانانو د خپل پیغمبر په عشق او محبت باندې قربان شي. فعزتمند زه به تاسو ته خبره بله وکړم ولې زموږ اکابرو او زموږ مشرانو د دې نه غټې قربانیانې ورکړي دي. زموږ اکابرو او زموږ مشران د خپلو جانونو نذرانه ورته ګورې اسانه وه خو د محبوب صلی الله علیه وسلم د ګنبد خضرا هغه ښکلي بهارونه د دې لپاره پرېښي. زه به تاسو ته ووایم په 1890 کې یو ډېر لوی عالم او پیر تېر شوی دی حضرت مولانا پیر مهر علي شاه صاحب رحمت الله علیه رحمتا واسعه. هغوی دا اراده وکړه چې دا باقي پاتې زندګي نور زه د حضور نبي کریم صلی الله علیه وسلم په جوار کې هغه به تېروم. په مدینه منوره کې به دا نور باقي پاتې وخت تېروم او د حج په اراده باندې لاړ او حج چې کله وکړ نو بیا هلته کې مستقل د سکونت
او د رهایش اراده وکړه سموده چې کله تیر کړه دا غي نه بعد زموږ استاد پیغمبر سرور دو عالم حضور نبی کریم ټول صلی الله علیه وسلم هغه وته په عالم رؤیا کې راځي په خوب کې وترانه ورته یې مهر لشام تدلته کې په مدینه منوره کې ناشتي او ان قریب زما یو دشمن په پیدا کیږي یو صدیق په پیدا کیږي او هغه زما فرامین او زما ارشادات په هغه تعبیر په کې انچو باندې کوي علماء کرام تشریف فرمایي زندگی عمدہ کې کوي چې ظاهر به قرآن او حدیث مني خو هغه کې به داسې تعبیرات کوي چې هغه غلط تعبیرات خلکو له دوکه ورکوي عزتمندو پیر سے د هغه ځای نه خپل ګوري بستر چې کوم دی هغه رانغاړي او رواني دا د ستاسو په علم کې رسول الله ابن عمر رضی الله عنه روایت دی نبی اسلام فرمایي کله یو مسلمان لپاره زماد او امتی لپاره دا ممکن وي او د خپل اخیری وخت په مدینه منوره کې تیر کی نو سبا لبا زد قیامت پورز جده لپاره سفارشی او شفاعتی جوړېږم شفاعت به کو قبل روایت ترمذی کې لږه عزت مند چې نبی علیہ السلام ارشاد فرمایي کله چې مرګ هغه په مدینه منوره کې وشو نو سبا د قیامت پورز به زد د ایمان گواهی ورکو طبعا دون حكم قبض فدا مسألة العقيدة ختم النبوة تحفظ دون أهمها چې هغه حضراتو خپل هغه چې کوم منقبت او کوم اعزاز او کوم سند ته ملاوي طبعا کومو هغه پریدي دا عقیده ختم النبوة تحفظ لپاره زمای کومو میدان عمل توسي عزتمندو د پیر مهر نقشا سے چکل راغی ہندوستان تا نو هغه ټیم کې انتظار وکړو د 1900 په اوایلو کې دغه زندگی د انګريز په اشاره او په حکم او د هغه په منشور باندې سره خپل ناپاکه جوړ باندې د نبوت دعوا وکړه ازما یو نو تاسو ته په مقابله کې د عظیم شخصیت چې راغله تشکیل سرور عالم حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل په نفس نفیس کړی هغه زما یو په میدان یې بل ګوتې او دا څه درېږي زما یې موږ تاسو تاریخ کراوره حقیقت داري سړی حیران پاتې اګیاري سره مقابله شروع کړه مناظرې مباحثې او د دې علاوه کتابونه لیکل رسائل او جراید لیکل او تحریک شلول دا ټول زما عزتمندو یو قسم شروع شو ما ته توجه کوئ دا مرګري لکه نه گزارو کې لګا عزتمندو ما ته توجه کوئ چې کله راځي کوی شي چې پیر سه وو په لکه ما باندې باندې نو یو دباو کو موږ ته اردو کې ګیدر کې بد کیا وایي پیر سه ته سوال جواب راولې کو اعلان ما سره مقابله او مناظره او پس خبره په دې خبره باندې چې موږ به تفسیر نوي سیکو چې څوک په قرآن کریم خپل تفسیر لیکي ورته دلته کې اوس یو بل سحر چې کوم دی هغه بلاول او مسلمانانو د قرآن منه بلکې تفسیر لیکم راځه میدان بکینو چې چا خپل تفسیر لیکو دا د حقانیت په دغه دلیل او چې چا دا غینه د کمی درجه لیکو دا هغه د بطلان په دغه دلیل پیر شه وته سوال جواب وکړو ورته وی چې شاید چې زما استاد مسله په دې خبره باندې حل نشي دغه لیک تغیر کو او هغه چې د لاهور خلک په راجمه کو په بادشاہي مسجد کې وکینو او دا غینه بعد ما یو میز زکیدم د پاسه په کاغذ رجستر کاپیات شي هغه زکیدم او د پاسه په قلم کېدم بل طرف ته وته میز کېږي د پاسه په کاغذ قلم او رجستر کېږي او د پاسه باندې د پاسه بیا قلم کېږي زبې یو आवाज کو چې قلمه د الله په حکم سره پاسه او تفسیر لیکل شروع کا بغیر د چا د سپورټ نه او ته په دغه شانتي به
چې د چا قلم پاسې او په خپل باندې لیکل شروع کړو بغیر د لاسونو د سپورټ نه، نو د دغه سړي د حقانیت په دغه دلیل او که په دې باندې نن تیاری راځي او بل خبره کوم چې دا مسله صفا شي مکمل او غدا چې خوانه بخیجو د بادشاہي مسجد د مینارو ته کوم حضرات چې لاور ته تللی دي او غالبا دغه چې کوم اړې دي زموږ د علاقو نو داسې نمایات نه چې کوم د ښکاری د بادشاہي مسجد د منارې دونه تنګي دونه وخیجو دغه مینارې او دغه نه بعد با د هغه ځای رادان وي خبره وکړو او هغه دا کو چې پروردګارا په ما او په دې کې چې کوم حق دی حق وینا کوي کوم سړی پروردګارا هغه صحیح سالم بغیر څه د خراش نه بغیر څه د زخم نه د دې جنلان دی بوزي او چې کوم سړی په باطل باندې دی په زندګی باندې دی نو خدای پاک هغه دې چې کله روان شي کی مردار کوي سایره خبره چې دا دم کی خدا سے اب ایمان او زمای مند ران نه پیر سے بچاوي چې حضرت تاسو ډیر انبیا دا وکړه نو خدا مانو چې دې مردار او د زندګی د قلم باندې پاسې لري هغه ولیکل نه وکړ حضرت دغه موقع کې ستاسو قلم نه پاسې لري بیا حضرت عبدالله او وی چې الله تعالی په ذات باندې قسم که دا زندګی راغلی د لاهور د خلکو ولیدلې چې ما کله دا وینا کړې د خپل پیغمبر خاتم النبیین حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عقیدې د ختم نبوت او د ناموس رسالت په برکت سره دا قلم پاسېدلی او په خپله به لیکل شروع کړی یتمنو عرض مې دا کوم دا زه تاسو ته یم دا زه د دې خبرې کول ورکوم چې کله حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریح کړی ولې باندې پاسېده قلم او ډېر مبارک اوقات په دې دور کې هم زموږ مشران شته نن هم آخرت ژوند دی چې قادیاني ته نن هم د مباهلې دعوت ورکوي چې راځه میدان ته راشه اوس په حق او د باطل په پته ولګي یا به ته ختمېږي او یا به زه ختمېږم عزتمندو عرض مې دا کړ چې ډېر بېکار دی زموږ د اکابرو د ګمبد خضرا د مدینې منورې هغه ښکلي بهارونه یې پرېښي دي په دا عقیدې د ختم نبوت لپاره په میدان کې ولاړ دي دغې حوالې سره ما تاسو ته مختصر خبره وکړه الله رب العزت دې موږ تاسو هم د عقیدې د ختم نبوت سپاهیان وګرځوي عزتمندو زه یو خبره تاسو ته کوم موږ د علماء کرام په ډېر ګڼ تعداد سره ماشاءالله دلته ناست دي او که تاسو وګورئ ډېر په دل جان سره زموږ د علماء کرام په دې کې بېلوث خدمت کوي الله دې د دې په زندګیو کې برکت واچوي زما عزتمندو وجه دا ده چې زموږ اکابرو باقاعده سندونه ورکړي دي چې څوک د عقیدې د ختم نبوت کار کوي نو د هغې دپاره زه د جنت ذمهوار یم لکه شان روشه کشمیر رحمت الله زه به یې عرض مې همدا کوم چې انشاءالله العزیز دغه عوام دي ماشاءالله د مردان ډېر غیور عوام دي او ډېر نران دي الحمدلله د قادیاني جنازې د مردان نه ایستې ده او چې کوم دا پټ دي او بچا کوچا دي انشاءالله العزیز دوی به هم د دې مردان دا پاکه خاوره پرېږدي او دوی به ځي الله رب دې تاسو ډېر خوشحاله کړي په آخره کې به تاسو نه زه دا مطالبه کوم چې په 2 اکتوبر به انشاءالله العزیز زموږ دغه پروګرام کم حضرات په دې کې شرکت کوي او دعوت ورکوي نورو ملګرو ته پروردګاره دې دغه لاسونه اوچتول د سرور دو عالم حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شفاعت سبب وګرځي واخر دعوانا الحمدلله